بسم الله الرحمن الرحیم. بعد اذان هفت قیاسی اسم فاعل مصدر اسم مفعول و مضاف و فعل باشد مطلقا. فصفت باشد که او مانند اسم فاعل است. هفتم اسم تام باشد ناصبی تمیز را. ګورئ موږ ویلو که یادم شي چې عوامل ټول څو دي؟ عوامل ټول څو دي؟ سمېلو عوامل ټول څو دي؟ سل. ټیک شوله؟ بیا هم ویلو چې د عوامل سل په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي معنوي او دویم ته ویل کېږي لفظي. داسې ویلو که نه؟ بیا ویلو دا معنوي پکې دوه دي. معنوي څو دي؟ دوه. او دا لفظي بیا په څو قسمو؟ دا 98. دا 98 په څو قسمو؟ 98 98 په دوه قسمو که نه؟ یو قیاسي او دویمو سماعي. نو بیا موږ ویلو چې دا سماعي څو دي او قیاسي څو دي؟ سماعي موږ ویلو سماعي 91 دي او قیاسي څو دي؟ 7. نو اوس د سر نه را شروع شي څومره عوامل ویلي؟ شابه سماعي ختم شو که نه؟ شابه شمار کوي. حرف جر څو؟ 11. حروف ندا څو؟ ټیک شوله؟ او بیا حروف مشبه بالفعل څو؟ څو؟ شپږو که نه؟ او دوه ورپسې څو؟ ما ولاو که نه؟ ناصبه څو؟ 4. او بیا حروف جازمه څو؟ جازمه 5 که نه؟ ان ولم لما ولام امر. ٹھیک شوله؟ او بیا اسماء جازمه څو؟ 9. او بیا چې اسم نکره ته نسب ورکون کی څو؟ او نو موږ څه ویل چې اسم نکره له نسب ورکوي هغه څو؟ 4. لفظ عشر و کم و کذا و کعینو که نه؟ بیا ورپسې څه راتلل؟ افعال. بیا پسې اسماء افعال راتلل که نه؟ اسماء افعال څو؟ 9. بیا ورپسې څه راتلل؟ شابه جمع کوي افعال ناقصه 14 ذکر کړي. څو؟ 14. ٹھیک شوله؟ بیا ورپسې افعال مقاربه دا څو؟ 4. بیا ورپسې راتلل رافع اسماء جنس افعال مدحوزم هغه څو؟ 4. بیا ورپسې څو؟ افعال قلوب هغه څو؟ 7. اوس جمع کوو ښایي. ستار حروف جارو. ٹھیک شو؟ او وپکی حروف نداو. وپکی حروف نداو. او شپږ پکی حروف مشبه بالفعل. او دو پکی ما ولاو. ٹھیک شو نه؟ بیا پکی 4 ناصبو. او 5 پکی جازمو. او 9 پکی اسماء جازمو. او اسم نکره له چې نسب ورکاو 4 پکی هغه. او 9 پکی اسماء افعال. 14 پکی افعال ناقصو. 4 پکی افعال مقاربو. 4 پکی افعال مدحوزمو. او پکی څو؟ افعال قلوب. نو څو شو؟ 91. خی څو شو؟ 91. پوهېږئ په دې زما په قصو؟
ما جمع کړل به ځان له جمع کوي خی یو نوی کتاب ولا تویل چې 91 پکې سماعي دي لاغین اخلاص خی اوس پکې څه ذکر کوي قیاسی سو سات نو نن به ان شاء الله موږ توایو قیاسی نو مصنف ول بعد اذان حف قیاسی پس د دغه نه حف قیاسی وسودی یو د اسم فاعل یو د چشي دویم چشي دی مصدر دریم څه دی او څلورم څه دی مضاف او پنځم څه دی فعل پنځم څه دی فعل که متعدی او که لازمی او مطلقاً ټیک شو نه که ماضی او که مضارع وي پس صفت باشد بیا ورپسې څه دی صيغه ده صفت مشبه شپږ شو کنه چې او مانند اسم فاعل چې دا صيغه د صفت په شان د چا ده د اسم فاعل ده هفتم اسم تام او وم څوک دی اسم تام دی چې ناسب تمیز را چې نسب ورکوي چاله تمیز را نو دې ټولو تفصیل واورئ په دې پوه شو په دې شعر باندې قوله اسم فاعل یبي تویلو اسم هو فی اللغت کار کننده په لغت کې چاته وي کار کوونکی ته کام کرنے وفي الاصطلاح او په اصطلاح کې اسم مشتق من الفعل المضارع اسم مشتق یو داسې اسم دی چې مشتق کړي شوی بوي من الفعل المضارع د چانه د فعل مضارع نه المعلوم د کمی فعل مضارع نه نو څوک ویستو اسم مفعول ویستو کنځکه چې هغه د فعل مضارع مجهول نه جوړیږي ښا لمن قام دا بد هغه چا د پاروي قام به الفعل چې قائم وي داغي سره الفعل چې شي فعل بمعنى الحدوث په کومه معنی سره نو پیدا بمعنى الحدوث ای عرضی تور باندې لکه ضارب صيغه د اسم فاعل ده کنه او ضارب هغه چاته وای چې داغه سره دا وهل سوي ای ضارب څه معنا ده مارنه والا نو مارنا خو فعل شو کنه وهل او مارنه والا څه شو دا سړی شو نو ضاربون هغه کس ته ویل کیږي چې دا غسر دا ضرب شوی قائم وي خدا ضرب به د هغه پوری د سره قائم وي چې ترڅو پوری دا د ضرب یضرب باب شوی جاری وي او چې دا وهل نه کوي اسناس نه به ته څوک ضارب وای نه اکل بچاته وایو چې روټي خوري کنه او چې ودوی نو بیا ته خلک اکل وای نه بیا خو ته سوای نائم نو خوب دا نائم من هغه چاته وایو چې دا په دغه وخت کې د خوب په صفت باندې وي او کنه اکل به من هغه چاته وایو چې دا د خړلو په صفت باندې وی نو دا خوړل او سکل او درېدل او د کېدل دا عرضی د که همیشه سړی په روټۍ په لاس کې نیولې او لګي عرضی وي نو بمعنى الحدوث باندې پوه شولئ صفات مشبهه هو تلخا ذکر صفات مشبهه چې همیشه پراته وي معنا همیشه پراته وي کنه حسنون دا سړی خسته دی نو دا حسن وسه هر وخت کنه نن ستو سبا نشتا هر وخت پوهیږي په وعمله عمل د اسم فاعل الرفع والنصب تشور کول دي رفع و نصب على الفاعليه والمفعوليه رفع ورکول دي بنابر فاعلیت او نصب ورکول دي بنابر دا بکلوي وای دا دوا عمل به کلوي ان كان من الفعل المتعدي کچیرته دا اسم فاعل د چانوي کده فعل متعدی نه وینو فاعل لا برف او مفعول لا نصب لك زيد ضارب ابوه امرا زيد مبتدا شو ضارب صيغه د اسم فاعل چې اعتمادي کړي په چا باندې په مبتدا باندې ابوه مضاف الیه مل کردای تی شو دای فاعل او امرا ولا نو صيغه د اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول نه دې ته به موږ شبي جمله وایو دا به خبر شي د پاره ده کما تقول لکه ته چې څنګه ضرب زیدون امرا نو ضرب چې کوم عمل کړي دي اقامل چام کړي دي ضاربونم کړي پوهیږئ په وعمله الرفع او د اسم فاعل عمل بالرفع فقط صرف او صرف رفع کله
ان کان من الفعل اللازم دا چې د چانوي لکه زید قام ابوه، زید مبتدا قائم اسم فاعل او ابوه تشو مضاف مضاف الیه دای فاعل کنه نه پوهیږي څه پوهیږي لکه ته کنه یقوم زیدون دی یقوم زیدون چې عمل کړي دي نو اقامل چان کړي دي قائمونم کړي دي پوښلې پی کنه نو اسم فاعل کچیته د فعل متعدی نه وي نو دا به مفعول لم نصب ور کوي او کچیته د لازمی نه وي نو بیا به فاعل لا رفع ور کوي مفعول به خو به دا غواړي نه پوښې پی وعلم پوښا ان اسم الفاعل یقینا اسم فاعل چې دی لا تعمل عمل الرفع واذا عمل لك عمل درفع او د نصب الا اذا كان بمعنى الحال والاستقبال مگر په دې شرط سره چې دا وی کله په معنا د چا سره نو خمیر یاد کوي ټیک شوله چې دا په معنا د حال یاد استقبال سره وی یو شرط او دویم و ايضا معتمدا باحد الاشیاء او د قرانګي چې د اعتماد کړي وي باحد الاشیاء السته فغيو د شپږو شینونه المذکوره فی الكتب چې ذکر کړي شوی دي د نحوی په کتابونو کې پوهیږي وهي المبتدا یو څوک دی چې په مبتدا باندې به اسم فاعل څه کړي وي اعتماد کړي وي نو مخکې به عمل کړي وي دویم والموصوف او پچا باندې په موصوف باندې نو دا اسم فاعل باقی له واقع وي صفت کنا وذل حال او پچا به اعتماد کړي وي نو دا اسم فاعل باقی له وي حال والموصول او یا به اعتماد کړي وي پچا باندې په اسم موصول باندې نو دا اسم فاعل بوله وي سلا وحرف النفي او پچا به کړي وي او پچا به کړي په استفهام باندې مثال الكل و د ټول مثالونه واوره زید ضارب ابوه امرا نو زید خو مبتدا شو زیدن او ضارب صيغه ده اسم فاعل چې اعتماد کړي پچا باندې په مبتدا باندې ابو له رفع ور کړي د امرن له نسب نو صيغه د اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول نه خبر شو ٹھیک شو دا قرانګي وجاء رجل ضارب ابوه عمرنا دلته اعتماد پچا کړي په موصوف باندې جاء فعل رجل سدي موصوف ته دا ځکه موصوف دی چې د نکرینه پس جمله راځي نو دا به له واقع وي صفت کنا نو رجل موصوف او ضارب صيغه اسم فاعل چې اعتماد کړي په چا باندې په موصوف باندې ابوه مضاف مضاف الیه ملک فاعل او امرنی نو اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول له صفت شو موصوف سره د صفت نه دا فاعل شو د چا او جاء زید راکبا فرسه رال ما تزید پداس حال کې چې سورو پچا باندې په اس باندې نو جا اچھی شو او زیدن ذل حال راکبا صيغه د اسم فاعل چې اعتماد کړي پچا باندې په ذل حال باندې او پدې کې هو ضمیر دی چې هغه به سوي فاعل او فارسه دا بسوي ولا مضاف مضاف الیه ملکر پوشپی نو اسم فاعل سره د خپل فاعل او سره د خپل مفعول نه دا چی شو حال ذل حال او حال فاعل وجاء الضارب ابوه امرا دا جاء فعل دی او فعل ضارب په اسم فاعل دی کن او په اسم فاعل چې الف لام داخلي کې په معنا د څه د اسم موصول سره وي نو دا الضارب دا صيغه د اسم فاعل دا چې اعتماد کړي په ال باندې چې دا اسم موصول دی په معنا د ال ذی سره ابوه فاعل دی او عمرانی سره مفعول نو اسم فاعل سره د خپل فاعل او مفعول نه دا صله موصول سره د صله نه فاعل ٹھیک شو
وما قائمون ابوه وما قائمون ابوه واقائمون ابوه. دې ته لګوري خاص کر د هدایت النحو والا. دې ته ویل کېږي مبتدا ثانی. دې ته ویل کېږي مبتدا ثانی. خپل نوم دی خې دویمه مبتدا نه دا خپل څه دی نوم دی نوم خاص. دې ترکیب بداسې کې چې ما څه ده نافیه ما څه ده او قائمون صیغه ده صفت یعنی د اسم فاعل چې اعتماد یې کړی په چا باندې په حرف نفی باندې نو دا صیغه د اسم فاعل دا مبتدا ثانی. دا مبتدا ثانی ترکیب یاد کړئ ښه. ابوه مضاف مضاف الیه دا فاعل دی د قائمون د پاره او قائم مقام دی د خبر. ترکیب یاد کړئ ښه. اصل کې خدا قرنګي دی چې قائم صيغه اسم فاعل او ابوه ولته دی فاعل دی. خو چیرته چې راځي ترکیب به داسې کوي چې ما حرف نفی قائم صيغه د اسم فاعل مبتدا ثانی. ها مبتدا ثانی ښه دا ثانی نوم دی کنه یوې ښځې له چې نوم کې دی ثانی او هغه یوه وي بله لوري په کور کې نه وي او ثانیه نوم یې وله ایښي نو دا به دویمه لوري که یوه لوري ده خو نوم یې وله څه ایښی دی ثانیه. پوه شوې پې که نه. نو دا قرنګې دا قائمون دا څه شوله مبتدای ثانی او ابوه مضاف مضاف الیه څه شی شو دای فاعل او قائم مقامی خبر. پوه شوې پې که نه. دا قرنګې دا قائم ابوهم دا حمزه استفهام قائم صيغه د اسم فاعل اعتماد کړي په حمزه د استفهام سره دا مبتدا ثانی او ابوه دا فاعل دی او قائم مقامی خبر. کذا ذکر فی کتب السقات و دغه خلق په کتابونو کې ٹھیک شول. قوله مصدر یې پوهیږي په دې تیر شوی کلام باندې مصدر خیر هو فی اللغت جای صدور. لغت کې توای وای دا د ظرف صيغه ده او معنی څه ده زید وتلو زید ای الخروج وتلو توای والرجوع او ستموای واپس کېدلو ته ښه زید وتلو او زید نه وتلو ښه. پوه شوې پې. ومنه طواف الصدر او د دې قلتن نه طواف صدر حاجین چې په آخره کې کلی ته واپس کېږي او طواف کوي هغې ته څه وایي طواف صدر. ځکه د صدر معنا ده رجوع کول. نو دا هغه طواف دی چې خلک واپس کېږي چا ته خپل وطن ته که نه. ای الرجوع الى الاهل والوطن دا هغه طواف دی چې واپس کېږي خلک خپل کور او په اصطلاح کې مصدر چا ته وایي اسم حدثنا دا نوم دی د یو معنا نوم دی د یو معنی نوم دی ښه. اشتق منها الافعال چې مشتق کېږي د دې مصدر نه الافعال چې شي افعال چې شي ته مشتق کېږي افعال. تاسو به دې کې دې شي علمي صيغه کې چا ویل یا څوک دې ووایي که نه چې آیا اصل مصدر دی او که اصل فعل دی. ٹھیک شولا. وانما قلنا او من چې دا ویلي چې اشتق منه نه افعال دام ویلي که نه ليخرج منه اسم المصدر دام د دې دپاره چې وځي د دې نه اسم المصدر چې شي اسم مصدر الذي يدل على الحدث چې هغه دلالت کوي صرف په معنا مصدري باندې ولم يشتق منه الافعال او نشي مشتق کېدلې د هغې نه افعال. نو یو مصدر دی او یو اسم. بعضې خلک وایي چې مصدر او اسم مصدر دواړو کې څه فرق نشته ښه دواړه وایي یو شی دي. ٹھیک شوله. بعضې وایي چې مصدر او اسم مصدر څه دي یو شی دي فرق پکې نشته ښه. او بعضې وایي چې نه مصدر او اسم مصدر کې فرق
شته دی مصدر هغه دی چې په دې کې به دا دوه خبرې وي. یو دا چې مصدر دا به دلالت کوي په وصف باندې. په څه باندې؟ په وصف باندې. مصدر به چاته وایي چې دلالت کوي په څه باندې؟ وصف پیژنئ که نه؟ په یو معنا باندې څه کوي؟ دلالت. یو دویم پکې دا صفت وي چې د خپل فعل تمام حروف پکې موجود وي. چې د خپل فعل تمام حروف پکې څه وي؟ موجود وي. که لفظاً پکې موجود وي او که تقدیراً پکې موجود وي. لکه ضربن. ضربن څه شی؟ ضربن د دې فعل څه دی؟ ضربه که نه؟ نو په ضربه کې هم دوات او را او باو که نو او په ضربن کې مو شته دی. نو نه مصدر شو که اسم مصدر؟ مصدر شو لیونی. مصدر هغه چاته وایي مصدر چې په هغې کې څه وي؟ په هغې کې دوه شرطه وي. یو دا چې دلالت کوي په معنا د صفت سره، او دویم دا چې په هغې کې د خپل فعل ټول حروف څه وي؟ موجود وي. نو په ضربون کې هم ضاد او رابا شته دی او په ضربه کې هم شته دی. نو دا څه شی شو؟ مصدر که نه؟ او تقدیرا لکه هودن. څه شی؟ هودن د دې فعل څه دی؟ هدایه. څه شی؟ نو هودن کې خو ها او دال شته دی، خو یا پکې ویل کېږي؟ نه ویل کېږي خو پکې شته که نه؟ نو دا هم څه شی شو؟ مصدر. او اسم مصدر به چاته وایي چې په هغې کې دوه صفتونو نه یو نه وي. او بل دا چې د خپل فعل ټول حروف هم پکې موجوده نه وي. لکه عطواءن. عطواءن. عطواءن که نه؟ اعطا يعطي اعطا. ګوره اعطا او مصدر یې څه راوستو؟ اعطا. نو د اعطاءن کې هم همزه شته که نه؟ او په اعطا کې هم شته که نه؟ په شروع کې. نو د اعطاءن ته به موږ وایو مصدر. دې ته به څه وایو؟ او عطواءن ته به څه وایو؟ اسمي مصدر. ګورې ښایي د اعطا يعطي اعطاءن، یوې اعطاءن مصدر راځي او بلې عطواءن مصدر راځي. نو عطواءن اسم مصدر دی او اعطاءن څه دی؟ مصدر دی. څه لږ ډېر به پې ذهن چې پوه شوي یاستئ که نه؟ دقه رنګې ګوره وکلم الله موسی تکلیما. نو کلم یکلمو تکلیما. دا تکلیمانی مصدر دی. تکلیمانی او کلامانی راځي که نه راځي؟ نو کلامانی څه شو؟ اسمی مصدر. سلم یسلمو تسلیمانی مصدر دی او سلامانی څه دی؟ اسمی مصدر. بس دغه ډېر شو که نه؟ پوه شوې په فرق باندې؟ ښه جي. وی موږ دا ویلې چې اشتق منه الافعال، چې مستقلی شوي د دې نه افعال، لیخرج منه اسم المصدر، دپاره د دې چې وځي د دې نه څه شی؟ اسم مصدر. الذي يدل على الحدث. دا هغه دی چې دلالت کوي صرف په معنا مصدري باندې او د دې نه مشتق نه وي څه شی؟ افعال. لکه دکن او دهن. دکن او دهن بمعنى الحلاکت. بمعنى الحلاکت. نو فالاول پس اول هغه چې د هغې نه افعال مشتق کېږي یسمى بالمصدر، هغې ته خلک څه وایي؟ والثاني او هغه چې د هغې نه افعال نه مشتق کېږي باسم المصدر، هغې ته خلک څه وایي؟ لکه یو دی جمع او بل دی اسم جمع. جمع هغه چاته وایي چې د هغې د دقه الفاظو نه مفرد وي، او اسم جمع هغه چاته وایي چې د هغې مفرد نه وي. لکه قوم. قوم د دې مفرد څه دی؟ قوم. قوم څو کسانو ته وایي؟ ډېرو ته وایي که نه؟ او رهطن دا هم 9 کسانو ته وایي که نه؟ رهطن. او د دې مفرد نشته. نو دا څه شی شو؟
اسم جمع او رجالن دا جمع د ځکه چې د دې مفرد شتا، مسلمون د دې مفرد شتا، نو د کمی جمع چې مفرد وی هغه ته ویل کیږي جمع او چې نه وی هغه ته ویل کیږي. دا وړي خبر یادوي خام کما یقال لك څنګه چې خلق وای الجمع واسم له وعمله الرفع او عمل د مصدر څه دی؟ الرفع رفع ورکول دی، والنصب او چې شي نصب خو شرط به وسولږي، مصدر رفع او نصب ورکوي خو په دې شرط باندې چې دا مصدر به مفعول مطلق نوي، چې دا به مفعول مطلق نوي. ښه مصدر به کله عمل کوي؟ مصدر به کله عمل کوي؟ چې دا مفعول مطلق نوي کنه، چې مفعول مطلق کله په عبارت کې رااله نو مفعول مطلق موږ هغه چاته وایو چې دا به د ما قبل فعل په معنی باندې وی کنه، نو ما قبل چې د دې اصل موجود دی چې فعل دی، نو عمل خو په عمل کې خو مصدر فرع ده، د دې حاجت ته چې دا عمل وکي نه پوه شئ. نو مصدر به عمل کوي خو کله شرط څه لګاوه ها چې مفعولی مطلق بنوي، نو مصدر رفع ور کوي، نصب ور کوي، ان کان متعديا کچirته داسوي متعدی وي، والرفع فقط او صرف رفع ور کوي ان کان لازميا چې شي وي. لك اعجبني ضرب زيد عمرا، اعجبني اعجب فعل نون وقايه یا متکلم مفعول به، ضرب زيدنا دا ضرب مضاف الى الفاعل دی ښا، ضرب زيدنا ضرب زيدنا ٹھیک شولا، ضرب زيدنا وهل د زید عمر لرا، زید کا عمر نا کس کو؟ عمر کو، ٹھیک شولا. نو ضرب مصدر مضاف، زيدنا مضاف الیه فاعل او عمرن سدی، نو مصدر مضاف سره خپل مضاف الیه فاعل او د مفعول نه، دا د اعجبنی د پاره او اعجبنی قیام زیدن دا د لازمی مثال دی ښا. اعجبنی فعل نون وقایا یا متکلم مفعول به، قیام مصدر مضاف او زیدن مضاف الیه فاعل دا د لازمی مثال شو. پوهیږئ؟ وعلم وای پویسا ان عمل المصدر عمل د مصدر چې دی فی ما بعده فخپل ما بعد اسم کې علا نوعین په څو قسمونو دی؟ فدوا منون یو هغه د شغیله به څور کې دی مصدر لا تنوین، مصدر لا څور کا تنوین، لکه اعجبنی ضربنا زیدن او عمر، نن په مصدر باندې موږ څه ویلي؟ تنوین کنه. ای وای عملی په دوه قسمه دی د مصدر خان، وای دا مصدر باندې بذات خود کله کله تنوین راځي او کله په تنوین ناراضي مضاف کیږي. پوهیږئ په؟ نو اعجبنی ضربن دا ضربن مصدر دی، زیدن ولا فاعل دی او عمران ولا، پوهیږئ په دې؟ او دویم وغیر منون بالاضافه، او دویم عمل دا دی چې تنوین ور نکړي شي د څه د وجنه؟ د اضافت د وجنه، لکه اعجبنی ضرب زیدنا. پوه شوئ پی؟ فالاول هو المختار، اغه اول چې دی چې تنوین ولا ورکی هو المختار دا غوره دی، دا څه دی؟ بهتر دی ښا. لیکن والثاني دا دویم چې دی دا د اضافت والا هو شائع جائز، دا مشهورم ډیر دی او جائزم دی. دا مشهوره خور ډیر دی، خور خلکو کې مشهور ډیر دی دا دویم، اگر چې غوره بهتر هغه اول دی ښا، خو مشهور کم یو دی دا دویم. پوه شوئ که نه پوهېږئ؟ دویمه خبره موږ د چا کړې وه؟ د اسم مفعول. قولو اسم مفعول هو فی اللغت کار کرده شده چې کار وسکړی شوی، جس کے ساتھ کام الذی فعل به، الذي فعل به، ٹھیک شولا. وفي الاصطلاح او په اصطلاح کې اسم مشتق من الفعل المضارع المجهول، دا هغه اسم مشتق دی چې مشتق کړی شوی وي د چانه؟ د فعل مضارع مجهولنا، لمن وقع عليه الفعل، د هغه چا د پاره چې واقع شوی په هغه باندې څه
فعل وهو يعمل عمل الرفع او دا عمل کوي عمل د چا د رفع فقط نائب فاعل به جوړیږي کنه اسم مفعول چې روسته چې راځي هغه به ولته جوړیږي نائب فاعل کنه د اسم مفعول نه روسته چې راځي هغه به څه جوړیږي نائب فاعل مثال به وګورئ بشرط مال الحال او الاستقبال پدې شرط چې دا په معنا د استقبال یاد استقبال والاشتراط او پاغه شرط سره کما ذکر فی اسم الفاعل لکه څنګه چې ذکر کړی شو بچا کې پشپغو شینو به سم کړی وي لکه زید مضروب غلامه عمل به څه کوي درفي به کوي کنه نو زید شو مبتدا زید شو مبتدا او مضروب صيغه د اسم مفعول او غلامه مضاف مضاف الیه ولا تشو نائب فاعل لغلامه لسامل پکې وکړو رفع ورکړه لکنه دا غلامه بد مضروبون لپاره څه جوړیږي نائب فاعل نو اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل نه دا څه شو خبر د پاره د مبتدا کما تقول لك تچوي زيدون يضرب غلامه زيد المبتدا يضرب فعل مضارع مجهول غلامه نائب فاعل ٹھیک شو لا او نور مثالونه خو تکرار نه دي خو بس هغه مخکې چې د اسم فاعل څخه جوړی دي کنه هغه اسم فاعل رخله او څه جوړا وا مفعول پوه شئ قوله مضاف بل دریم څه ویل سلورم مضاف ویلو کنه هو صيغه اسم مفعول نه دا صيغه د چا ده مضاف د اسم من باب اضاف يضيف اضافه وي پختو کې من باب الافعال وي د چا نه ده هو په لغت دا مضاف په لغت کې منصوب کرده شده بدیګر چې نسبت کړي شوی بدیګر دوسرے کو چې نسبت کړي شوی بل چاته جس کی نسبت दूसरी के तरफ की गई हो अगर तवाई मुजाफ अगर दखल तवाई मुजाफ मुजाफ को सिगा इसमें मफसूल दकाना माने सदा कि निस्बत इकड़े शवेवी बल चाहता हो गई और पे इस्तिलाह के कुल्लु इसमिन हर हगा इसम दे उजीफा इला इसमिन आखरा ची मुजाफ करे शवेवी इला इसमिन आखरा बल इसम ता बेतकदीर हरफ الجر په تقدیر د چا سره د جمهور مذهب وای ښا مخکې ته شوی کنه نو فل اضافه بتقدیر حرف الجر پس د اضافت په تقدیر د حرف جر سره لا تكون الا في الاسم دا بنوي مگر پچا کې په اسم کې لکه غلام زید فاصل کې تو غلام لزیدن هر چی اضافت بظهور حرف الجر فظاهر والد حرف جر کې دی نو فهو اعم دا څه دی دا عام دی دا څه شی دی عام دی دا څه شی دی عام دی ښا لکه مررتو بزیدن مررتو دی بزیدن تخلق مضاف مضاف الیه وای جار مجرور ہوتا وای خان نو دا وای په کمزه کې چې حرف جر ښکارا دی فهو اعم دا څه دی دا عام دی په اسم کې مرাজি او په او نور ترقی کوي بل لا تكون اضافه بلکې دا وخت دا اضافت نه وي په اصطلاح کې خان لانهم ذکر دا نحوین چې دي یطلقون علیها بالجار والمجرور اطلاق کوي په دغه باندې د چا د جار او د مجرور په کمزه کې چې حرف جر په لفظن راغلی وي نو هغه ته خلق مضاف مضاف الیه نه وای بلکې خلق ته څه وایي لکه مررت بزید وغلام وای پویشا ان عمل المضاف یقینا عمل د عذاب په ما بعد کې الجر تشدی جر دې بل عمل نه کوي ښا کما هو مذهب الجمهور لکه څنګه مذهب د چا دی بچاره واما على مذهب سيبوي هر چې مذهب د سيبوي دی نو فالمضاف ليس بعامل دا مضاف په خپل باندې وي عمل نه کوي ښا وي پدې کې چې حرف جر پروت دی هغه پکې څه کوي او مخکې منګه تیر شوی دی که یادم شيخه د حروف جاره په بحث کې الته ویل چې د حروف جاره جر ور کوي د وجه د مشابهت نه د چا سره د مضاف سره الته بدور لازمي دو کې یاد شي نو دا وی فالمضاف ليس بعامل دا مضاف عمل کون کې نه دی بل العامل هو حرف الجر بلکې عمل خصوص کوي هغه حرف جر کوي المقدر چې مقدر دی کلام و غیرها لکلام او وغیرہ لام مکو کن غلام زید اصل کې څو غلامونه
لزید. خدا مذهب د چا دی؟ د سیبوی خان. جمهور مذهب څه دی چې دا مضاف په خپل باندې څه کوي؟ اوس د مضاف د پاره و یو څلور قیدی واوره. څلور څو قیدی؟ څلور قیدی. وعلم پویشا ان الاضافه لها قواعد. یقینا دې اضافت د پاره څه قیدی دي. اولها اول قاعده دا ان المضاف لا يضاف ثانيا. مضاف په یو ځل باندې دویم اسم ته نه مضاف کیږي. لکه غلامو زیدین دی ویل کنه، نو داسې نشو ویل چې غلام زیدین او عمرین، داسې نشو ویل. پوهیږي پې کنه؟ وثانیها او دویمه دا ده ان المضاف لا یضاف الى مثله، چې مضاف به نه مضاف کیږي خپل مثل تا. چاته مثل نه مراد څه دی؟ الى مساویه، خپل مساوی ته. لیوانو اضافت د څه دپاره راځي؟ د تعریف دپاره او د تخصیص دپاره که نه؟ پوهېږې پې که نه؟ ته چې اوس وې که نه وې غیث چاته وی؟ غیث باران ته. غیث چاته وی؟ او مطرم چاته وی؟ نو د غیث اضافت چې مطر ته وکي نو تا ته به څه په لاس راشي؟ تعریف به ته په لاس راشي، تخصیص به ته په لاس راشي. دواړه یو شی دی. نو د اضافت خو د دې دپاره راځي چې یای تخصیصي او یای تعریف وي که نه. نو غیث مطرین د باران باران څه فایدې شته؟ نه. لیس چاته وای؟ شیر ته. او اسدم چاته وای؟ شیر ته. نو د لیس اضافت چې چاته وکي؟ اسد ته. نو د شیر څه فایدې شته؟ نشته دی. پوهېږئ که نه؟ نو دا وایي چې مضاف د خپل مساوي ته نه مضاف کېږي، چې هغه مساوي او برابر والی فی العموم والخصوصي په چا کې وي؟ په عموم او په خصوص کې وي. پوهېږئ که نه؟ لکه ته چې وی فلا یقالو، داسې نه ویل کېږي غیث مطرین، او داسې نه ویل کېږي چې اسد غزن فارینا. غزن فرم شیر ته وایي او اسدم چاته وایي؟ شیر ته. چې ته داسې ووې رأیتو اسد غزن فارین، رأیتو اسد غزن فارین، ما د شیر ولیدو. نو دا خو داسې میله چې رأیتو اسدن ما شیر ولیدو، بس دغه یو کافي و که نه؟ د اضافت ته فایده شته؟ نشته. پوه شو په دې قیدو باندې؟ وای دا ولې نه مضاف کېږي خپل مساوي ته؟ لعدم الفائدتې. په دې کې څه؟ ثالثها دریمه قاعده په اضافت کې دا ده انه شانداد لا يجوز الفصل بین المضاف والمضاف الیه، چې جائز نه دی جدائی را وستل په مابین د مضاف او د مضاف نه، الا بالحلف الزائد، مگر یو دا چې په مضاف او په مضاف الیه کې جدائی را وستل شي خو په هغه حرف سره چې هغه څه وي؟ زائد وي. دویم او بالتاکید، یا د چا په ذریعې سره؟ اما الاول، هر چې د حرف زائد په ذریعې سره، فکما فی قول الشاعر، د شاعر په قول کې فی بئر لاحورنا سرا وما شعر. دا بئر مضاف دی حور ته، دا بئر مضاف دی چاته؟ او دا لا پکې څه ده؟ دا لا چې تیو باسې نو بیا څنګه وایو؟ فی بئر حورنا سرا وما شعر. پوهېږئ پې که نه پوه شولئ؟ معنی دا ده فی بئر حورنا، حور ویل کېږي هلاکت ته، او بیر چاته وایي؟ کوي ته که نه؟ فی بئر حورنا، په هغه هلاکت د کوي کې، په هغه هلاکت د کوي کې. سارا دا سړی داخل شو د شپې، हलाकत की कुएं में सारा ये शख्स रात को क्या हुआ दाखिल हुआ वमा शअरा और उसको पता भी न चला क्यों दाखिल हुआ बिइफ्की ही अपने झूठ की वजह से हत्ता अत्ता सुबह यहाँ तक कि क्या हुआ सुबह द्रोग पे वजह बांधी कोई दा सड़े द हलाकत पुकवी के दाखिल शो और द पता म वो न वानला چې سحر شو نو پته او ته ولګېدله چې زه خو د هلاکت په کوی کې پروت یم. د دروغو پیدا به ته کله معلومیږي چې سترګې دي
پټی شي نو پیدا به ته معلومه شي که ضرر پوه شوې که نه په دې پوه شولې په دې شعر په ترجمه باندې وما شعر او هېڅ پته وته په ترجمه پوه شوئ که نه پوه شوئ دا داسې دی ګورې ښی سرا فی بئر حورنا دا فی جاره دی بئر مضاف دی او لام زائده دی حورن ولا څه دی مضاف الیه که نه دا مضاف الیه دی فی جاره دپاره او دا جار مجرور متعلق د سرا دی ښه او وما شعر دا ولا معطوف الیه جمله معطوفه ده کن سرا فعل فاعل دی ٹھیک شو او دوی می ویلو چې یا به کې فصل راغلی وي د څه په ذریعې سره د تاکید په ذریعې سره لکه دا وای یا تیمه عدیین یا تیمه عدیین اے د عدی قبیلی والی خان نو دا اول تیمه چې دی که نه دا اول تیمه دا مضاف دی وروسته عدیین تخا او دا منځ کې تیمه د اول تیمه د پاره سره راغلی دی تاکید چی شي تاکید پوه شوې پې بعض خلک وایي که نه چې دا اول تیمه چې دی دا مضاف دی د عدیین ته دا منګه وایو ښه دا د کتاب والا وایي چې دا اول تیمه مضاف دی چاته عدیین ته او په منځ کې چې دا تیمه راغلی نو دا وله څه دی تاکید پوهېږي پې که نه بعض عالمان وای چې نه دا اول تیمه چې دی که نه د دې دپاره به عدیین دلته ځان نه راوباسي یا تیمه عدیین نه پوه شولی پې د اول تیمه دپاره به عدیین محذوف کی او د دویم تیمه دپاره عدیین په خپله څه دی موجود دی خو زموږ مقصد دا و چې دا اول تیمه مضاف دی عدیین ته په منځ کې دا تیمه وله څه راغلی دی پوه شوئ ورابعها سلورم قیده دادا ان المعرف باللام لا يضاف ايضا چې په چا باندې الف لام داخل وي اغه نه مضاف کیږي فلا بد من التجرید پس ضروری ده چې دا د لغل کړي شي د الف لام نه خالی دي کړي شي د چانه د الف لام نه او د چانه د تنوین نه او د نون تثنیه او د نون د جمع نه پوه شوئ اوس بله واورئ وی دا اضافت په دوا قسمه دی اضافت په دوا قسمه دی اضافت په څو قسمونو دی یو ته ویل کېږي اضافت لفظیه او بل ته ویل کېږي اضافت معنویه څه به وایو اضافت په څو قسمونو دی په دوا یو ته ویل کېږي اضافت لفظیه او بل ته ویل کېږي اضافت معنویه اضافت لفظیه هغه چاته وایي چې په هغې کې مضاف صیغه ده صفت وي مضاف پکې د څه صیغه وي صفت پیژنئ اسم فاعل اسم مفعول صفات مشبه نه پوهېږئ پې لیونو چې کم مضاف الیه دي چېرته ولیدل که نه نو په هغې کې به ته مضاف ته وګورې که چېرته اسم فاعل او یا اسم مفعول و یا صفت مشبه و نو ته به دغه اضافت ته کوم اضافت وې اضافت لفظیه او که چېرته مضاف الیه کې دا مضاف نه د اسم فاعل صیغه وه نه د اسم مفعول او نه د صفت مشبه نو په دغه وخت کې به د اضافت کوم وي اضافت معنویه څه به وي لکه څه وی که نه ضارب زیدن دا کم یو شو اضافت لفظیه اورې که نه او غلام زیدن دا چی شو اضافت معنویه اضافت لفظیه چې دی اضافت لفظیه دا د تخفیف پیدا ورکوي دی چی شي دا اسانوالی دی چی شي اورې که نه دا د چا پیدا ده د اضافت لفظیه خی او اضافت معنویه چې د اضافت معنویه هغه درې فیدې ورکوي ښه د تعریف فیدم ورکوي او
د تخصیص پیدم ورکي او د تخفیف پیدم ورکي. یاد کړئ سبق د اضافت هم څو قسمه ویلي؟ دوا، یو اضافت لفظیه او دویم اضافت معنویه. اضافت لفظیه څه پیدا کوي؟ تخفیف. بس ٹھیک شو نا. اضافت معنویه څه پیدا کوي؟ تعریف، تخصیص او تخفیف. اضافت لفظیه به څه پیدا کوي؟ تخفیف. څه شي؟ ځان ته مخکې یو ترکیب ولیکئ شان بسې عارضن، عارضن، عین الف ع را او ضاد. عارضن، عاری اورئ عارضن ملکو. اوس پر تسیوی کوي ممطرنا، ممطرو، ممطر، میم دو میمونه طا او را او نون الف نا. ممطرو. الیوانو ګورې یو قوم باندې عذاب رالی د وریځې د طرفه که نه، وریځ پې الله راوستل او په هغې کې وسېدل غالبا چې د شعیب علیه السلام احقاف والا. نو هلته کې څه وایي؟ وایي هذه عارضون ممطرنا. وایي دا داسې وریځ ده ممطرنا چې په موږ باندې ورونکې ده د باران. پوهېږئ پې؟ نو دا عارضون دی موصوف، دا عارضون دی او ممطرنا. ہاں ممطرنا ہمارے اوپر برسانے والی ہے. ہاں مضاف مضاف الیہ ولتی شی شو دا صفت کنا او مضاف مضاف الیہ خود تعریف پیدا ور کوي کنا. نو عارضون خود نکرا او دا مضاف مضاف الیہ ولتی شی شو صفت شو، دا خو معرفه شو. دا ټیک ده نه کنا؟ نو ته به ورته ووایې چې دا ممطرنا کې کوم یو اضافت راغلی دی؟ لفظیه دی که نه؟ ممطر د صیغه د اسم فاعل نه ده. امطر یمطر امطارا فهو ممطر. نو کومه صیغه ده؟ اسم فاعل دی که نه؟ او مضاف دی چا ته؟ نا ته. پوهېږې پې؟ نو دا کوم اضافت دی؟ او اضافت لفظیه د څه پیدا ورکوله؟ دا د تخفیف. نو په دې کې تعریف راغلی نه ممطرنا مخکې نکره او اوس هم څه دی؟ نکره دی، خو صرف تنوین ترې راغلی د تخفیف پیدا ورکړله بس. نو اوس یې صفت کول ټیک دی که غلط؟ ټیک. پوهېږئ پې؟ دا د چا پیدا شوله؟ د اضافت لفظیه. او اضافت معنویه د چا پیدا کوي؟ د تعریف. که چېرته مضاف نکره او مضاف الیه معرفه نو د مضاف نم څه جوړوي؟ معرفه. لکه غلامو زیدین. او که چېرته مضاف او مضاف الیه دواړه نکره نو هلته کې پیدا ورکوي د تخصیص. لکه غلامو رجلن. ګورئ کتاب ته. وعلم پویشا ان الاضافت على قسمین. یقینا اضافت په دوه قسمه دی، لفظیت و معنویت. فاللفظیت پس اضافت لفظیه چې دی ما یکون المضاف اسم صفتنا چې پاغي کې مضاف شوی صيغه د صفت وی مضافتا الى معمولها چې مضاف وی چاته خپل معمول تا یا فاعل تا او یا مفعول تا. لک ضاربو زیدن. دا ضارب مضاف دی او زیدن ولا مضاف الیه او مفعول به دی. خان کوئی پہ کہنا ضارب زیدن مانا بس کو زید کو مارنے والا. دا زید بد ضارب د پارسوی مفعول وی. خان اے من قبیل اضافت اسم الفاعل الى مفعوله. دی ضارب و زیدن کی وجدا دا اغا قبیلین دے چه اسم فاعل مضاف وی چاہتا مفعول تکنا. وحسن الوجه وحسن
وجه دا من قبیل اضافت صفت مشبهت الى فاعلها مخی خسته دے کن خلق ہوئی حسن الوجه خوبصورت چہرے والا ٹھیک شولا پدیدے کی اضافت دے صفت مشبہ راغلے چاہ تخپل والمعنویت ادویم اضافت معنویہ دے ہیا غدا دے ما یکون المضاف غیر صفت چوی مضاف کی علاوہ دے چانا دے صیغی دے صفتنا پو خبر پوشوی کنا مضافتن الى معمولها پدا سی حال کی چی مضاف پوی دا چا تخپل معمول تا که مضافتن اوے نو دا بحال واقع شی او که مضافتن اوے نو دا با دا صفتن دا پارس واقع شی صفتو دا قرنگی او مخ کی ترکیب ہم دے پوئی گئی پی نحو غلامو زیدنا وہی علی اربعت اقسامنا وہی دا اضافت معنویہ پا سو قسمونو دے پا سو سالورو یو اضافت جنسیت یو تصویر کی گی اضافت جنسیہ دا بکلے بھی ان اضیف الى الجنس چی مضاف دا پارا دا مضاف الیہی سوی جنس لکا غلامو رجلنا غلامو او دا رجل جنس دے که چیشے دے جنس دے کنا ہر یو سڑی توائی کنا پا یو پا دیر دلالت کئی آغا دا منطقین و دا اصولین و جنس تبا نزای خان دا منطقین و دا اصولین و جنس تبا نزای نحوین جنس آغا چاہتاوی چک پلگو پا دیر و طول بانی سکی دلالت و استغراقیتون او یا بسوی اضافتی استغراقیوی کلا ان اضیف الى ما يدل على الاستغراق ابا وقت وی کلا چې دی اضافت کړی شوی وی الى ما هغه شتا يدل على الاستغراق چې دا دلالت کوي په چا باندې لك غلام كل رجلنا کل استغراق د پار راځي کنه کل ټول ته شامل وی کنه نو غلام كل رجلنا غلام د هر یو کس ظریفونو سره عقل من ترکیب قسان دی خیر وعهدیت او بل بس اضافتی عهدیه بدی ان اضیف الى المعزوم معهودی کچیت اضافت کړی شوی وی یو معلوم تا لکه غلام الرجل غلام د پلان کی سړی او یو خاص کسب بھی کنا وذهنیت او بل اضافت ذهنیه دی ان اضیف الى المبهم کی اضافت چاته شوی یو مبهم شتا لک لله دره فارسنا لله د الله د پاردی دره اغا کمال دا اغا پلان کی در اصل کی بیلکی کی شودو تا چاہتا دودھ کو چاہتا وائی شودو تا وائی خان شودو پی جانے او عربی استعمالی دا پارا دا خیر کثیر دا چیشی دا پارا دا دیر خیر دا پارا خان نو معنی بے چشیم للہ دا اللہ دا پارا دے در رہو اغا خیر دا اغا پلان کی سڑی فارسانا پا اعتبار دا تسرا دا شاہ سواری سارا نا پوئی گئی پوشو پی کنا نو در روحو کی دا ہاں زمیر چاہتا راجی دے ہاں زمیر چاہتا راجی دے پتہ نہ لگی گی دانچ اللہ تراجی دے خان ذکر چی دا للہ دا جار مجھول خبر مقدم دے خان دا چیشے دے خبری مقدم او در روحو دا مضاف الیہ دا برا جوڑ کی ممیز دا بچی شی او فارسن بولت شی او ممیز او تمیز دا بشی مبتدا مؤخرا وشوی پی وها هنا كلام طويل وإذا تكدير خبر دي لا يليق بهذا المختصر وإذا دي كتاب سرداغي مخكزو كان ها بس الله